ورحمت الله وبرکاته. په سواد کې یو سړی د یوې میاشتې نابغه قتل کړ. ولې قتل کړ؟ څه وجې نه قتل کړ؟ د دې نه ځان خبرولو دپاره در سره دا ویډیو اخیره پورې وګورئ. زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ، ټلې نشان سره خامخا ووهئ. دوستانو دا په سواد مدین باډا علاقه کې د حادثه مخې ته راغلې ده. دغه سړی چې نوم یې انور علي و، دغه د مدرسې طالب علم و. د معمول مطابق په دا ماسخوتن مانځه نه پاس په مدرسې ته تللو، امتحان دپاره به یې تیاري کوله، د مدرسې پیپر یې وې، نو د هغه دپاره به د مدرسې ته تلو او هلته به یې تیاري کوله. 12 بجې ټایم کې چې دا سړی کور ته واپس راغلی، نو د کمرې دروازې بنده وه. ده چې وټکوله نو کولاو نه شوه. چې د واده تقریبا یوه میاشت شوې وه، نو چې بیا د زور سره وټکوله نو دروازه نو بیا د ښځې دروازه کولاو کړه او د په کمره کې یو خلک و چې هغه پرې ګزار کولو. د پرې د تبر سره ګزار وکړ او قتل یې کړ، او ورپسې بیا ښځه هم قتل کړه. دغه خلک یې د دغې ښځې ترور زوی او د واده نه مخکې هم ورسره د دې ښځې سره غلط تعلقات و. نو دا سړی په دغه ټایم ورسره خاوند ونیولو او قتل یې کړو. دا سړی وایي چې ما په غیرت په نوم قتل وکړو، ما ډېر ښه کړي دي، ځکه چې یو پردي سړی څه کار دی چې د شپې زما ښځې سره په بیډ کې پروت وي. ما دغې وجې نه قتل کړو، ما ته هېڅ پیمانې نشته دی. که پولیس ما دې سره هر څه ما ته سزا راکوي، ما قبوله ده. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه ده سبسکرایب وکړئ، ټلې نشان سره خامخا ووهئ. والسلام.